نن من په یو داسې محفل کې راغونډ یو چې په هغې باندې د الله یو خاص رحمت نازلیږي. دا مجلس یو عام مجلس نه دی بلکې دا د علم مجلس دی. په قرآن کریم او په احادیث باندې منور مجلس دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې خلق د الله رب العالمین په کورونو کې راجم شي او د الله رب العالمین کتاب لولي او داغي درس کوي نو پاغي باندې د الله رب العالمین سکینه او رحمت را نازلېږي. ملائک داغي نه چابېره کیږي او د الله رب العالمین داغي ذکر د خپلو فرشتو په خوا کې کوي. نن د زنانو د پاره ډېر د فتنې لارې کولاو دي، د دین نه ډېرې لرې دي، لیکن تاسو د قرآن کریم محفل ته راغلي. یقینا تاسو د الله رب العالمین محبوب بندگانی. که یو زنانه نیک عمل شي با حیا شي نو د ټول کور د پاره یو بهترین نمونه ده. یاد ساتئ د دې محفل او مجلس په وجه باندې یوازې ستاسو ژوند نه ښایسته کېږي بلکې خپل خاندان، خپل اولاد، خپل کشران او د ټول نسل بنیاد صحیح کول دي. زنانه صرف یو زنانه نه ده بلکې زنانه د یو درسګاو د یوې مدرسې حیثیت لري. که موري د خپل غیږ نه یو انسان تیارولی شي، یو عظیم انسان تیارولی شي. که ښځه نو د خپل خاوند دپاره د سکون ذریعه جوړېدلی شي. که لوري د کور دپاره رحمت جوړېدلی شي. که خوري نو د محبت او الفت یو بهترین نمونه ده. ته صرف یو زنانه نه یې بلکې ته د پوره نسل استاد یې، د پوره نسل معلمه یې او د الله رب العالمین د طرفه امانتدار یې. ستا مسکراهټ د خاوند دپاره راحت دی، ستا دعا د اولاد دپاره حفاظت دی، ستا عبادت د کور دپاره رحمت دی. نو زما خویندو میندو کله چې تاسو د سحر د مون دپاره پاسئ نو ستاسو دعاګانې د ځمکې نه تر اسمان پورې رسي. کله چې تاسو خپلو بچو ته دین زده کوئ نو د روان نسلونو دپاره د جنت لارې ښوئ. نو کله چې تاسو با پرده او با عزت ژوند تېروئ فرشتي په تاسو باندې سلامونه رالیږي. نو کله چې د خاوند سره محبت کوئ نو ستاسو هر لفظ عبادت جوړي. تاسو خو الله رب العالمین د حضرت خدیجه رضی الله عنها، د عائشه رضی الله عنها او د فاطمه رضی الله عنها په شان د عظیم زنانه وارثانو جوړې کړي. ستاسو ژبو نه وتلې خبرې نسلونه بدلوي، ستاسو کردار خو معاشره ښکلې کوي. ولدا د فخر خبر نه ده څه چې تاسو د دین اسلام هغه ملغلري چې د هغې قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله کړی دی. کله چې فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام خواله راله نو نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې د استقبال لپاره ودرېدو. د هغې لاس به یې ونیو، ښکل به یې که، په خپل ځای باندې به یې کېنوله. دې نه معلوم شول چې زنانه قابل عزت دی. خوا که هغه لوري، که هغه موري، خور وي او که ښځه. د نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث نه معلوم شول چې زنانه کمتر او بیکار مخلوق نه دی بلکې باعث رحمت دی، باعث برکت دی، باعث محبت دی، باعث عظمت دی. یاد ساتئ
زنانه چې کله دینداري نو د حضرت فاطمه رضی الله عنها غوندې زنانه جوړي چې د قام قبيله او دا قبيلو تربيت وکي د نسلونو تربيت وکي او کله چې د دین نه لري نو فتنه جوړ شي زنانه هغه استی ده چې د هغې د قدمونو لاندې جنت دی هغه د فاطمه رضی الله عنها په شان زنانه جوړ شي چې د سترګو یخوالی وګرځي د خدیجې رضی الله عنها په شان زنانه جوړ شي چې د دین اولنۍ مددګاری د حضرت عائشه رضی الله عنها په شان جوړ شي چې د دین رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي نو کله چې د دین پابند شي نو واقعي شي برکت او رحمت او د عظمت نمونه ده لیکن کله چې بے پرده شي نو د دین نه لري شي بیا ورته بے حیايي پیشن ښکاري او د دنیا په جاه او جلال داغینا خپل حیثیت تیر شي نو بیا په خپلم پریشانه خاندانم پریشانه او معاشره د تباہی په طرف باندې روان شي نو تاسو د دین پابند جوړ شئ مون په خپل وخت باندې کوي قران کریم خپل خاص او خپل زینت جوړ کړي پرده فخر جوړ کړي د مسلمان زنانه د عزت او عظمت علامه ده